نو هغه ماشومه کندې ته نه کوزي د موت یې ترلته کښېنه تا له دغه راوړم وایي چې ماشومه مې کندې ته کوز شوه وایي زه ترې روانېدم ما دا نه شي چې شګې مې پرې اړولې وې د الله رسوله بچې مې و اولاد مې و شګې مې پرې د الله رسوله نه شوې اړولې وایي ما ته بچي چغې والې بابا ته ما چا ته پرېږدې وایي ډېرې غوسه کړم یو غټه ګټه مې راواغېسته او د خپلې لور په دا سر باندې مې وویشته زما لور چغې والې په دا سینه باندې ګویه چجې او سر یې مات شه د نبي علیه السلام مبارک وفرمیل چې د والدینو نافرماني حرامه ده او دویم نمبر لوڼه جمدی خښول دا حرام دي اوس زمونږ په پښتنو په معاشره کې داسې شی دی هلکه که ته وګوره لور پیدا شي نو موږ بد ګڼو په دې باندې په دې باندې اکثر خلک خفه کېږي یاره جي زما لور پیدا شوه دا عقیده د پخواني کافرانو مو د نبي علیه السلام په زمانه کې نبي علیه السلام څه تذکره کوله وایي دې کې یو صحابي دی کېناسته جړل یې ډېرې وجړل نبي علیه السلام مبارک ورته ولې جاړې وایي د الله رسوله وایي ستاسو نه مخکې زموږ ډېر بد حال چې تاسو رالی د الله رسوله یو واقعه راته یاده شوه وایي زما یو ماشومه لور وه خو ما ته پته نه وه زموږ په عربو کې دا دستور چې لور به پیدا شوه موږ به ډایرکټ جمدی ښخوله یا به م قتل کوله وایي د الله رسوله وایي زه چېرته بار تللی وم نو چې رالم لور په سفر تلم چې یاره لور مې شوې وه لږه لویه شوې وه خبرې کولی شوې وایي چې زه کور ته رالم هغه لور راله رامنډه کړه مور راته وایي چې دا مور ورته ووایي چې دا ستا پلار دی هغه غېږ ته زر راله کېناسته وایي زما زړه کې مو سره محبت پیدا شي وایي وړې وړې خبرې به یې راته کولې تر دې چې یو 10 ورځې وشوې ښکلې ښکلې خبرې به یې کولې اولاد مې دی وایي د الله رسوله وایي ډېرې ښکلې خبرې به یې کولې وایي ما له به یې مزه راکړې وه ګډې وډې خبرې به یې کولې خبرې زده کولې ما له یې مزه راکړې وه وایي یو پیره دغه ماشوم وایي زما ډډه نه کېده چې مړی کړمه د الله رسوله په دا مې نه په کنده باندې مې نه پیرزو کېده چې جم دی وایي یو پیره داسې کار وشو دا ماشومه بار اوتې وه وایي چې بار لاړم ماله چا پیغور راکړه چې د بهي د پلانکۍ لور ده او دا به د پلانکي لاندې اوس راځي دا به په نکاح کېږي دا وایي دا غیرت ما ته راغی وایي ما ته دا پته نه وه د الله رسوله چې زم د یو زنانه نه پیدا یم دا ما ته پته نه وه د الله رسوله وایي موږ دونه خرو موږ ته دا پته نه وه چې زه د یو زنانه د یو مور نه پیدا یم وی لور مې غوسه شومه جذباتو کې رالم ښځې ته مې وی ښځې دا زه چکر له بوځم ماشومو مې ورو په خبرو باندې راغلی وه وی خوشحاله د پلار سره چکر له روانه ده بچي ته پاکې کپړې واچولې میکپ یې وله د هغه وخت موافق وکړه بچی را روان دی ښکلې پلار ګوتې نیولې ده وایي د کومه چې مقبره ده تاسو حاجیانو عمرې والا به لیدلي چې جمدی لوڼه به یې پکې ښخولې اوس هم هغه مقبره شته وایي هغه ځای ته مې د الله رسوله راوسته وایي بلچې مې راغستې وه کنده مې ایسته د ګرمۍ موسم دی وایي خوله م راباندې راله وایي زما دا ماشومه بچی چې ده وړه غوندې لوپټۍ وه مور ورته اچولې وه نو په هغې به یې زما تندې پاک کړه بابا ته کار مه کوه ګرمي ده ما له به یې خولې م پاکې کړې وایي تر دې ما ته به وایي چې بابا اوس ته کښېنه دمه وکړه اوس زه کار کومه په وړو واړو لاسونو باندې به بلچه واغېسته چې اوچتول یې نه شوه د الله رسوله تر دې چې غټه کنده مې وله ویسته نو هغه ماشومه کندې ته نه کوزي د موت یې ترلته کښېنه تا له دغه راوړم وایي چې ماشومه مې کندې ته کوز شوه وایي زه ترې روانېدم ما دا نه شي چې شګې مې پرې اړولې وې د الله رسوله بچې مې و اولاد مې و شګې مې پرې د الله رسوله نه شوې اړولې وایي ما ته بچي چغې والې بابا ته ما چا ته پرېږدې وایي ډېرې غوسه کړم یو غټه ګټه مې راواغېسته او د خپلې لور په دا سر باندې مې وویشته زما لور چغې والې په دا سینه باندې ګویه چجې او سر یې مات شه د هغې نه زما لور چې اوښکې ګویه چې په سترګو کې اوښکې وې او په سر باندې په ټول وجود باندې وینه روبېده په هغې کې زما د لور نه د الله رسوله زما لور نه په هغې کې ساه ووته زه ورته ډېر ناست وم او مې جړل ورته د الله رسوله وایي شګې مې پرې واړولې خاورې مې پرې واړولې ګویه ساتې ورته ما ته دا خپله لور وایي بابا ته ما ولې خښې ته ما باندې ولې شګې اړې وایي تر دې چې ټولې شګې مې پرې واړولې د الله رسوله ور روان شوم داسې ظلم ما کړی دی د الله رسوله ما دومره ظلم کړی لیکن ستاسو په راتلو سره تاسو مبارک چې دنیا ته تشریف فرما شوې د الله رسوله تاسو مونږ ته د مور عظمت وښو د الله رسوله تاسو مونږ ته د لور عظمت وښو چې لور څه شی دی زما رب وفرمایل چې هغه ډېره بهترینه ښځه ده چې په اولاد کې د هغې د ټولو نه مخکې لور پیدا شي وایي موسی علیه الصلاة والسلام مبارک د رب نه تپوس وکړو الله چې په یو بنده ډېر زیات خوشحاله شي نو څه معامله کوي نو الله وفرمایل موسی یو لور وله ورکړم
الله چې د دې نه پې زیات خوشحاله شي بیا څه کې الله وفرمایل دویمه لور وله ورکم نو دا ته ډېر خوشحاله الله ته چې دومره خوشحاله سې څنګه چې ستا د رب انتها نشته چې لوی داسې چې ستا د خوشحالۍ انتها نی په بنده باندې چې خوشحاله نو الله بیا څه کې زما رب ورته وفرمایل درېیمه لور وله ورکم زما محترم بس دا زما د خوشحالۍ انتها نی بیا پته ولګېده اولاد که نارینه دی که زنانه دی زما محترمو دا نعمت و رحمت دی په دې باندې خوشحاله شه او دې سره رزق زیاتېږي زما محترمو د اولاد سره رزق زیاتېږي دا مو چې دا د پردي ډیران ښځله ده بس ورکوم به نه 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 دا ستا اولاد دی دواړه که نارینه هم ستا اولاد دی زنانه حق ورکه خپلو اولاد له لوڼو له حق ورکه زما محترمو چې د قیامت پر ورځ بیا مخ تورن نه ښه دوه څیزونه داسې دي دا حرام دي د دې کول حرام دي دوه به بیا وایم انشاءالله غوږ کړئ ان الله بېشکه الله تعالی چې دی حرم علیکم حرام کړی دی په تاسو باندې عقوق الامهات نافرمانی د والدینو وعد البنات او وجل د لوڼو بعد خلک اکثر داسې کوي که نه چې دا اوس داسې مسله ده چې د حمل د غورځېدو اکثر خلک داسې کوي که نه و یاره جي تاسو خو پوهېږئ بعضې خلک په دې خبرو که نه لږې لږې عربی کې یم لږ لږ به ته پښتو کې یم چې د ماشومان پرې پوه نه شي د حمل د غورځېدو اکثر خلک خبره کوي که نه نو یاد ساتئ ګورئ دام یو قتل دی ښه یو قتل دی تر څو ورځو پورې یاد ساتئ تر 40 ورځو پورې 40 ورځو پورې ته حمل غورځولی شي د 40 ورځو نه پس بیا حمل نشي غورځولی ښه دا خبره یاد ساتئ بس دا مسله زده کړئ بعضې خلک ویره جي مور ته نقصان دی بعضې وي بچي ته نقصان دی نو په وخت پرې سوچ کړی و که نه چې ته جذباتو کې ونه پوهېدې تر 40 ورځو پورې څه دي جایز دي خیر دی او هغه هم هغه وخت کې چې کله مور ته نقصان وي ځکه بچي ته پی اوچېږي نو بیا ټیک ته خیر دی او چې د 40 ورځو نه خبره وروړې ده بس الله قرآن کې فرمایي بیا دې باندې آیات دی او دې باندې تفصیلي خبره ده انشاءالله دې باندې به چېرته خبرې وکړو خوښ هم ده انشاءالله درس کې به انشاءالله تاسو ډېر مسایل زده کوئ انشاءالله خوښ هم ده واخر بس درس اوږد چې دعا کوو ښه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین الله موږ چې کوم درس وروسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت خدای وګورئ الله ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدایه د دې زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي بار یو ماشوم ناست دی الله یو الکې دی نوجوان دی معذوره دی الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله د عذر او معذوروالی لیونتوب خدای په سموالي باندې بدل کړي الله ته بدلولو والا ذات الله ته انسان د کفر نه اسلام ته اړولو والی الله ته لیونو نه سم جوړولو والا مې الله ته ول صحت خدای ورکې الله ستا در ته په دې دغه کې راغلی دی ستا کور ته راغلی دی د چا په دې حاضره مجمع کې څه قسم مشکلات دي الله د خپل در نه خدای پوره کړي چاته څه قسم مشکلات دي الله د خپل در نه پوره کړي دا ډېر مبارک احادیث دي د دې په برکت باندې حاضره مجمع کې خدای چا باندې قرضونه الله د قرض د عذاب نه وساتي قرضونه خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کړي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي څوک کاروباریان دي کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبار کې برکت واچي الله دا نوجوانان راغلي دي خدای د خپل دین ځان سره وابسته کې کوم چې سپینګیري خدای عمر کې برکت واچي د دې ماشومانو نه خدای مستقبل کې عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې دا کتاب د دې مجمع دپاره خصوصا زما د هغه خویندو میندو دپاره چې د درس ته ناست دي الله د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي د دې کتاب په برکت باندې خدای خصوصا په دا کلي د میروس کې الله مینه محبت الفت خدای پیدا کې نفرتونه خدای په محبت باندې بدل کې بغضونه خدای په الفت باندې بدل کې الله د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقی حوادثو تانو قچرو هسپتالونو نه بد نظرونو نه جادونه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیکم یا حبیب سلام علیکم سلام